ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو یو لوی خوشحالۍ کې موږ تاسو راجمع شوي او دا وخت مو ډېر برکتي وخت دی. په دې روزه شپه کې یو سهارنی وخت یو مازدیګری وخت دی اوقاتو کې الله رب العزت او ډېر برکات اچولی دي. سهار لمونځ نه نور خطو پورې دا وخت ډېر قیمتي دی. دا وخت په لمونځ باندې په ذکر اذکار باندې مشغول کول پکار وي. سهار مازه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شپېتو آیتونو نه تر سلو آیتونو پورې به قرأت کوو. عمر رضی الله تعالی عنہ سهار لمونځ کې سورت یوسف به ډېر وي، ډېر ښایسته اواز باندې سهار لمونځ کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سورت یوسف وي. ما داسې اورېدلي دي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه
आواز هم ډېر خوږ او تجوید کې هم ډېر اوچت او علم خو علماو ته پته ده چې هغه د الله ډېر لوی حیثیت ورکړی. طالبان به پوه شو چې نن شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه موز ورکوي، نو کمرو کې په څوک پاتې نه و، ټول به راخلاص شو او موز به یې وکړو چې بهر به یې ووتېده، داسې به کته چې نور خو به راختلي نه وي. ما په خپله شاید عبدالله بخاري رحمت الله علیه هسې موز کړی، موز نه وروسته هغه به دعا وکړو. هغه دعا دومره اوږد دعا و چې تر نور خطو پورې دعا به و، بیا به اشراق موز به یې وکړو. دا وخت ډېر قیمتي دی د سهار. هغه موږ تاسو په خوب باندې خراب کړو. سهار موز ته خلک تلاوت کوي، ذکر کوي، الله یادوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه زما د امت په بخورو کې سهارو کې الله برکت واچوي. زموږ ټول برکت په خوب کې. ټول شپې مارکیټ کلاو ده، تر 12 پورې مارکیټ کلاو وي او بیا د سهار ودی نو بیا 11 بجې 10 بجې 12 بجې مارکیټونه کلاوي. په دې ملک کې به د خیر د کوم ځای نه راشي. سحر نومې یو تاجر و، وختي به خپل دوکان مې کلاو کړو. اوس که ته وختي دوکان کلاو کړي چې څوک انسانان یې نه دی په چا به خرڅوي، انسانان خو ټول دی. دغسې د مازدیګر وخت دا ډېر قیمتي وخت دی. الحمدلله من تاسو د مازدیګر په دې قیمتي وخت کې یو لوی خوشحالۍ کې الله رب العزت کې نور یو. مسجد څه دپاره جوړېږي او مسجد کې څه کول پکار دي، فضیلت یې څه دی، دا زمونږ محترم مفتي صاحب تفصیل سره بیان وکړو. الله رب العزت د هغې په علم کې په عمر کې الله برکتونه واچوي. دا یو خوشحالي ده. یو زمیندار سړی دی، ما خو ډېر تعجب وکړو. هغه ورځ راغی، ما جومات ته ځای ورکړی دی، جومات مې آباده کړې ده او رنګونه مې لګولي دي، افتتاح کول غواړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې د آیتونو نازل شوي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، نیکی نشي حاصلولی څو پورې خپل محبوب مال الله دپاره ورکړی نه وي. ابو طلحه رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی الله داسې وایي نو زما په دې جایداد کې دا بېروحه چې دا ډېر ښایسته باغ دی، اوبه پکې ډېرې خوږې دي، مزېدارې دي. ما داسې اورېدلي دي. اوس هم د بېروحه اوبه فلټر شوي دي او مدینه منوره کې څښل کېږي. دا م خوښه چې دا د الله نوم باندې به ورکړم. جایداد ورکول بیا په دې دور کې مرله پسې یو بل وایي، که د 3 وروڼو د 4 وروڼو 4 مالي وي، دا یو مرله ستا ده او دا زما ده او دا د فلاني ده، په هغه کې دیوالونه مرله کې باتروم نه راځي او هغه 4 او 5 ځای تقسیم کړي. دا مال دومره موږ ته محبوب شوی دی، دومره خوښ شوی دی او خصوصا جایداد چې دی هغه وقف کول دا لویه خبره ده. چا چې وقف کړی دی الله دې قبول کړي. نو مساجدو کې دا جوړونکي څوک دي د مساجدو؟ نو چېرته مسجد حرام دی، هغه ابراهیم علیه السلام حبیب الله دی، خلیل الله دی،
هغه تعمیر کړو د مسجد حرام. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره د تل یا سلور ورځې تیر کړې دي په قباء کې، یا سوال له ورځې تیر کړې دي یا سالي ورځې تیر کړې دي. اول د جمعات بنیاد یې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته لاړ. اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعات بنیاد کې د جمعات جوړول، جمعات آبادول دا د انبیاء علیهم السلام کار دی. څه کار چې کېږي نو په جمعات کې کېږي. تشکیلونو د مجاهدینو په مسجد نبوي کې کېدل، اطراف ته ملګري لګولو مسجد نبوي کې کېدل. عرض مې دا کوم دا لوی خدمت دی. د چا لاس په خدمت کړي دي، چا د پیسو خدمت کړي، چا جیداد ور کړي، چا ښه نظر باندې کتل دي، دعا ورته کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مسجد نبی جوړېده نو په خپلم خدمت کولو. یو صحابي زمونږ دا بلاکونو واړه دي، د عربو بلاکونو غټ دي. یو صحابي د نبی علیہ السلام د نمبر بلاګومو چوتو خپل بلاګومو چوتو او نبی علیہ السلام دا سکتل. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه. د جماعت متعلق د جماعت خافته ده، د جماعت ګټه ده، د جماعت صفائی ده، جماعت آبادول دي. د دې آبادۍ عوض وعلى ملاویږي چې د دنیا کې نه او بلکې د دې دنیا نه مطلوع وایو الته ملاوي شي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورکوټ باندې جماعت کچا آبادی وا د کجورو تنې وي او پاس په د کجورو څنګه په غړولې وي. دا د نبی اسلام جماعت چې باران وشو نساتو به وشو. یو ځل یو اشتم رمضان دا او نبی صلی الله علیه وسلم موږ وکړو او په دې فوز مبارک باندې په ترتیب مبارک باندې خډه لګېدلې جماعت څخه ده. بیا دویم ظلم د نبی اسلام په زندګۍ کې دو ځله جماعت باچې د مسجد نبوي. بیا دور د ابوبکر رضی الله عنه راغی، بیا کاچا آبادی و جماعت جوړ شو. عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی، هغه جماعت لیک توسیع وشو. تبلیغ غاړه نه لږ حصہ د جماعت سره یو ځای او کاچا آبادی و عثمان عثمان رضی ټول د خپل خرچه باندې مسجد جوړ کړو. ډېر ښایسته جماعت دی. د مناقش ګټې ولګول. هندوستان کې یو قیمتي لرګی دی، ونه ده، هغه ته ساج وایي. هغه ځای نه هغه لرګي راړ هغه پې ولګول. جماعت ډېر ښایسته جوړ کړو. د دې خلکو هر څه کې کار وي. د خبرو هر یو مړه دی چې بس خبرې کوي. دا اعتراض خو ډېر اسان کاري، بس هر چا باندې اعتراض وکړه. تعمیری سوچ بالکل ہی نشتے، تخریبی سوچ دار چاہیے. دیکھتے سے ضرورت نبی علیہ السلام کو وقت کے داسی جماعت نہ ہو کچھ جماعت او دمر خستہ جماعت دمر سامان لکول آغا ہندوستان نہ لگی رہا دیدی سے ضرورت ہو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ما دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پخل اوردلی من بنا للہ مسجدہ چا اللہ دا پارا جماعت جوڑ کرو. اللہ رب العزت داغا پر مثل بانی دل کور جوڑے دا جنت دا ہر چا اقبل حیثیت وی. زمان حساب سو حیثیت دا سوی چا دا بلاک او دا خڑی گڑی لوٹی سیمٹ او کتا طاقت دیر وی. جماعت بانی ٹائل بو لگو
دا جماعت خستوالی شي زموږ نور وس لري الله رب العزت وس ډېر زیات دی قدرت یې ډېر زیات دی چا چې الله رب العزت کور جوړ کړی په دنیا کې الله رب العزت هغه له کور جوړی په جنت کې او د جنت کورونه داسې نه دي جنت کورونه یوه خښته د سرو زرو ده د بله خښته د سپینو زرو دواړه ملاولو دپاره مشک وي او بر د لیټر دپاره مرغللي دي داسې کورونه الله ولې جوړوي ما د نبی اسلام نه داسې اورېدلي دي عرض مې دا کولو مساجد ښایسته جوړول دا د یو مسلمانۍ نښه ده د دین سره د محبت نښه ده اسلام سره د مینې نښه ده چې سړی جومات جوړوي هسې د پښتو کې هم د سړي حجره وي او نو دا د پښتو نښې دا پښتون سړی د حجره لري خو تېج حجره نه لري چېرته چای ډوډۍ هم ورکوي اوس د چای ډوډۍ خو نه حجره ټول بند دي ځکه خلک د موبایلو نه روزګاري حجرې له بس دي یو بل سره میلاو شي ټول دغه سلام کلام یې نشته بس هر یو ټچ موبایل نیولی بس په دې لګیا نه د دوی ورځ ده نه د دوی شپه ده دومره مصروف خلک یاره د انګریزان سم حرامین دي سم شی وله کتلی نه د ورځې پرېږدي او نه شپې پرېږدي نه دوی له خوب د ورځې راغی نه د شپې راغی دا یو ښایسته کار شی دی خوشحالۍ کې موږ راجمع شوي دعا دپاره د دې کاکا خو مسجد دپاره ځای وخت ورکړه دا مسجد آبادول غواړي مقامي ملګرو دا یو ذمواري ده مسجد کې راشي مسجد کې جمع سره مونځ وکړي مونځ په کور کې هم کېږي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا د جمع سره مونځ وکړو هغه 50 درجې او 20 درجې اجر الله ول مضاعف ورکوي دا عادت د ځان نه لري کوي چې د ځان نه مونځ کوو ځان نه مونځ د سر راغلی نه دی اول چې مونځ راغلی دی جبرائیل علیه السلام الله را لېږلی دی امني جبرائیل دی جمع سره مونځ راغلی ځان نه مونځ خو د سره شته ده دې وجه نه حنابلو په مسلک کې جماعت سره امامت سره مونځ کول فرض دی بلکې د اصحاب الظواهر پر باندې شرط صلات دی یعنی مونځ بغیر د جمع نه وکړو نه مونځ سره کېږي نه زمون مسله کې دا ده چې جماعت سنت مؤکده ده او دا سنت مؤکدین او څوک مخالفت کوي چې هغه سری منافق وي کوشش دا وکړي د مالی خلق الله د چاپیرو کورونه آباد کړي او مالی خلق راځي جمع سره مونځ وکړي او بیا د مقصد د جماعت دلته تعلیم وي جماعت کې څوک انګریزي نه وایي جماعت کې انجینیر نه جوړیږي جماعت کې ډاکټر نه جوړیږي جماعت کې د قرآن او د حدیث علم وي دا بنیادی علم دی هغه بنیادی علوم زموږ ماشومان دلته راشي زده کړه وشي د دې بنیادی علومو اثر دومره پرېوځي چې وروسته سړی به ګمراه کېږي نه زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د خطرې دور دی چا د خپل ماشومانو صحیح تربیت نه ده کړې جماعت ته نه ده رالیږلی عالم له نه ده رالیږلی د هغه مثال د زیدې د مشال خان بشي مشال خان چا مړ کړو ډېر ښه کړو خوند یې کړو او د مشال خان مور خبرې ما په روډو باندې اورېدلو ما خپل بچی له تربیت ورکړو و جماعت ته مې نور رالیږلی د جماعت ملا څخه مې نور رالیږلی که جماعت ملا څخه رالیږلی وی د ملا به دلته دین ښودلی
روس ته ولېږه بل ملک ته ولېږه هغه نه دهري جوړ کړو هغه نه ګستاخ د پیغمبر جوړ کړو دنیا هم داسې ذلیل شوه داسې ناکار مرګ باندې ما اوس پورې څوک نه لیدلي چې مړ شوي او دا دنیا خساره ده د آخرت خساره ځان نه د جومات ته ماشومان راولېږئ تاسو ته معلومه ده هر کور کې چې ماشوم پیدا کېږي نو مسله ده چې زر تر زره په وخت کې بانګ ویل غواړي تر دې پورې مسله ده ماشوم پیدا شو پاکې څوک شته دی نه نو دغه کومه زنانه نه چې الله ماشوم ورکړې ده هغه به په خپلو غوږ کې بانګ وایي وخت یې نه تېروي د دې بانګ اثر دا پرې وځي چې انسان د اول غوږ کې د الله اکبر چغې شي د الله د بړایۍ چغې شي بیا دې د بل د بړایۍ ته غاړه نږدي د بل غلامۍ ته غاړه نږدي ماشومان زمونږ مساجدو ته راشي اول هغه بنیادي تعلیم عالم او په جماعت کې وښایي زمونږ د ماشومان نه بیا به الله ډاکټران جوړ کړي دین به انجینران جوړ کړي دین به وزیران جوړ کړي دی به انشاءالله ګمراه کېږي نه او که موږ خپل ماشومان جماعتونه کټ کړو نن سبا دا مرض عام شوی دی کفارو طرفه خلق مقرر شوي دي هغوی کوشش دا کوي چې زمونږ د تعلیمي ادارونه مسلمان لړ شي نو چې دی کافر نه راوځي نو کم از کم د اسلام باندې شکی خو خامخا شي قرآن باندې اعتراضونه کوي په حدیث باندې اعتراضونه کوي په پیغمبران باندې اعتراضونه کوي ګستاخي کوي نو کوشش د هغې دا وي چې د دې مدارک د دې تعلیمي نوم باندې ادارونه چې وځي یا به سریع کافر نه نو کم از کم د اسلام د نظریاتو نه دی شکی شي دا دومره لوی فساد زمونږ دي ځوانانو ته زمونږ ماشومانو ته د کفارو د لاسه دا جال خور دی که موږ خپل ماشومانو لا ابتدایي تعلیم په مساجدو کې ورکړو انشاءالله دا ماشومان به ځوانېږي دی به لویږي که ډاکټر جوړېږي که وزیر جوړېږي که هر شی جوړېږي دی به الله ګمراه کوي نه مساجدو کې بنیادی تعلیم حاصلول دا زمونږ خپل ماشومان د ذمواري ده هغې نه بعد که مدارسو ته ځي که یونیورسټو ته ځي دی به نه ګمراه کېږي که داسې نه فابواه یحودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال صلی الله علیه وسلم غلط ماحول ته خپل ماشومان لیږو هغه نه به عیسائی جوړ شي یهودي به جوړ شي نبی اسلام مثال ورکوي څاروی چې بچی راړي نو غوږ پرې کړی نه راړي وروسته غوږ ول خلک پرې کوي نو خپل د ماشومانو غم وکوي نن سبا د ماشومانو تعلیم ضروري ده او داسې تعلیم چې هغه اسلام سره متصادم نه وي زموږ خو دا لیدلي دي دا مخکې د کوټې عبدالقدوس صاحب الله دې وبخښي زموږ د ډېرو د افسرانو استاد دی عبدالقدوس هغه بنیادي صحیح تعلیم ورکول اوس تعلیمي ادارو کې هغه کفر شروع شوی دی چې هغه کفر سړی ویلی نه شي خپل د ماشومانو حفاظت لپاره جومات ته ماشومان ولیږئ نوزګزار شي د جمع مز طریقه زده کړي دین سره مینه او محبت پیدا شي الله رب العزت زمونږ دا ماحول به ښایسته کړي زمونږ دا ماشومان چې لویږي یو صحیح تربیت باندې لوی شي یو دعا وکړئ چې الله رب العزت دغه مسجد جوړ شوی دی د چا ځمکه ورکړې ده چا خدمات یې کړي دي چا پیسې ورکړي دي چا مینه او محبت باندې کتلي دي چا ډوډۍ انتظام یې کړی دی الله ټولو له جزا خیر ورکړي الله دغه مسجد تعلیم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پاره مرکز الله وګرځوي الله دې جماعت کې د څنګه چې ښایسته جماعت جوړ شوی دی الله د تعلیم په لحاظ سره د مزونو په لحاظ سره دا مسجد الله آباد کړي
دی حاضرین مرګورو کې څوک ناجوړ وي الله دې هغه له شفا کامله عاجله ورکړي چې اولاد نشته الله دې هغه له بچي ورکړي الله دې په دې ملک باندې امن راولي الله دا د غلط نظامونو نه دی غلط خلقونه الله دا من خلاص کی الله دې ملک اصلاح د علماء بلازه کی دیندار خلق بلازه کی الله دې غلونا دې ډاکوانو الله دا من خلاص کی دې ټول مال جمع کوي خپل جیبن کې اچي او ټیکسونو ټول په غریبانو باندې لګوي ظلم او عدوان شروع ده په دې ملک الله دې ظالمان نه خلاص کی دې ملک د پاره الله د صحیح قیادت د قران او د سنت نظام چې کوم نظام الله را لګلې ده هغه نظام الله دې موږ باندې راولي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین آمین